محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مقوقس بادشاہ مصر بادشاہ دی حضرت مغیره ابن شعبہ لا مسلمان شوی نو د دې کلی ته وطن ته تللی او نو هغې نه تپوس کړی دی. مقوقس ورته وایي د دوی د قوم دوی سره څه معامله ده، نبي علیه السلام سره د خپل قوم څه معامله ده. مغیره رضی الله عنه ورته وایي اکثر ځوانانو یې اتباع کړې ده او بوډاګانو یې مخالفت کړی دی او مخالفینو سره جنګونه هم راځي، کله دوی ته فتح کیږي او کله شکست. مقوقس وایي د کوم سیز طرف ته دوی رابلل کوي، پیغمبر علیه السلام خلق څه ته رابلي. مغیره ورته وایي د یو الله جل جلاله عبادت کوي، دا خلکو ته وایي الله سره هیڅوک هیڅ سیز مه شریکوئ او د کومو بوتانو چې زمونږ پلار نیکه عبادت کولو وی دا پرېږدئ، منځ کوئ او زکات ورکوئ. مقوقس ویل د مانځه دپاره څه وخت او د زکات دپاره څه مقدار معین دی. مغیره ورته وایي په شپه ورځ کې 5 منځونه ادا کوي، مونږ څو ادا کوو نه دي خو 5 خو کوو څو سوچ وکئ ځوانانو، پوهېږئ که نه تاسو خو منځګزار ناست یئ، لکه زما دا خبره که نورو خلکو پورې ورسېده بیا ترې پوښتنه وکئ دي خو څو 5 اوس کوو څو نو بس هغه بیا هر چاته خپله ښه پته نو معلومه ده چې مسلماني مه نیمګړې ده. سوچ وکئ مونځ مه پرېږدئ، 5 وخته مونځ جمع سره کوئ. مغیره وایي شپه ورځ کې 5 منځونه کوي، په 20 مثقال سرو زرو کې نصف نیم مثقال یعنی د مال 40مه حصه زکات ورکوي. تاسو زکات ورکوئ که اخلئ؟ مقوقس وایي چې زکات والی نبی علیه السلام څه پې کوي. مغیره ورته وایي فقرا او مساکینو باندې تقسیموي. فقرا هغه چاته وایي چې د اوس خوراک ټیم دپاره ورسره سم نی. مسکین هغه ته وایي چې هغه سره خوراک څښاک څیزونه خو وي خو د نصاب مال ورسره نشته دی. نصاب مال نن سبا تقریبا 1,70,000 روپۍ. نو فقیرانو مسکینانو باندې دا زکات تقسیموي او دین علاوه د رشتہ دارۍ د پاللو حکم کوي چې رشتہ پالئ. مونږ رشتہ پالو که کټ کړې ده او رشتہ داران را سره رشتہ داری پالي که پرېښې ده بس. توبه خدایه، رشتہ دارۍ په حق لا جبریل علیه السلام حکم د الله طرف نه څو ځلې راوړی دی؟ 36,000 ځل، 36,000 ځل. نو پوښتنه خو بیا کېږي بیا که چې خدای پاک سبا ووایي چې ما تاسو ته د رشتہ دارۍ په حق لا 36,000 ځل ویلي څومره هسې په خوله یادېږي که نه. او راشي رشتہ دارۍ سره مونږ څوک او د وعدې د پوره کولو حکم کوي، وعده پوره کوئ او مونږ ته وایي زنا سود او شراب وي دا حرام دي، دې ته حرام وي. او د الله نه علاوه د بل سیز په نوم باندې چې څاروی حلال شي ومنلی شي که نه هغه نه خوري. او مونږ او تاسو مونږ خو هر څه خورو، د روغې دیګونه هم خورو. په روغه کې کومه خوراک مقرري که نه وریجې دیګونه بوټ دي وزو بوټ ګډان چیلي نه هر څه به نه خورو. ګورې ښه هر څه به نه خورو. ګورې دا روژه مونږ ته دا چل ښیي چې پرهیز هم شته پکې. مقوقس ورته وایي بېشکه دا رالېږلی شوی نبي دی، ښه تمام عالم لا رالېږلی شوی دی، بین الاقوامي نبي دی. عیسی علیه السلام به هم د دې خبرو حکم کولو او دې نه مخکې تمامو انبیاء کرامو علیهم السلام به هم د دې خبرو تلقین فرمایلو. دا ګوره مونږ د آخرني نبي امتیان یو، نو ګوره د هغې د برکته مونږ ته د تمامو انبیاو تعلیمات په دې مجلس کې راورسېدل. بیا یې واورئ ښه. او مقوقس د مصر بادشاه مغیره ته وایي انجام کار دا پیغمبر به غالب کیږي تر دې پورې چې هیڅوک به مزاحمت نشي کولی او منتهای بر و بحر ته به د دین رسي چې کوم ځای پورې د اوچې اخیرنۍ ده او چې په کوم ځای پورې د دریاب اخیرنۍ ده هغه ځای پورې بیا دین رسي. مغیره وایي
مغیره وایي چې ټوله دنیا هم په ایمان راوړي وي، زه په ایمان راوړم، مونږ په ایمان نه راوړو. مقوقس ورته وایي نادان او بې عقله یې. دا وی راته وښیه نسب یې څه دی؟ وي نسب خو ټولو نه اعلی او بهتر دی. مقوقس ورته وایي حضرات انبیا د الله نبیان چې دي همیشه د ټولو نه اعلی او عزتمن خاندان کې کیږي. خدا راته وایي رښتیا په باره کې راستبازي او رښتینی دی که نه؟ رښتیا وایي که نه؟ مغیره ورته وایي د ده د رښتیا او د راستبازۍ په وجه باندې خو ټول عرب ورته امین وایي، امانتدار. مقوقس ورته وایي ګوره ته د دې باره کې غور او فکر وکړه، لږ سوچ وي وکړه. مغیره ته وایي دا څنګه کېدی شي چې یو کس د بندګانو سره رښتیا وایي او دروغ دې نه وایي او هغه یکدم رولګي او په خدای تعالی باندې دروغ وتړي؟ دا کېدی شي؟ غور پې وکړه، خیر دی. د غور او د فکر دعوت ولا دی بادشاه ورکو مغیره له. دا راته وښیه چې کوم قسم خلک ورپسې تابعداري کوي. نو مغیره ورته ووایي ځوانان. مقوقس وایي د محمد علیه السلام نه مخکې چې څومره قدرې انبیا تېر شوي دي د هغې تابعداري اکثر ځوانانو کړې ده، ځکه دا خوی بوی عادت چې که نه دا په دې بوډاګانو پخو سړو کې دا پاخه شوي بس. نو دوی ته خپل عادتونه او رسمونه پرېښودل داسې دا ډېر ګراني ورته. دا تاسو خو مشران دلته سلام علیکم او ډېر ښه په دغه باندې جوړ تازه کوئ که نه؟ مړی ژوندی چې درکې راشي بیا هغه د پلار نکاح هغه زړه وه خرابه طریقه نه ده، هغه پرېښودو ته یقین وکړه دا زاړه بیا نه تیار وي. د دې استاد چې مزغو کې ډز شوی دی او ډز د دې غوږ کې چې شوی دی 23 مارچ د توپې. ګوره دا څانګې چې کله نرمي که نه نو دا سیده کېدی شي، خو چې کله لرګي شي که نه لرګي شي نو خو بیا نه څه کېږي، سمیږي نه، سیده کېدل د هغې ناممکن. اکثر نوجوانان د نبي علیه صلات وسلام د نبوت په ابتدایي زمانه د بعثت کې اسلام قبول کړی ځوانان، او چې کوم سرداران ټیپ خلک و مشرانو لږ پاخو نو هغه چې کله مکه فتح شو بیا 18 کاله بل دا تقریبا 21 کاله بعد دی بیا مسلمانان شوي دي. د سړو په اسلام راوړو کې 21 کاله لګېدلي دي او دا نوي چې ځوانان بس دي فوري اسلام قبول کړی دی. حذیفه ابن یمان رضی الله عنه یو ځل تشریف فرماو، د ځوانانو یو جماعت نصیحت دپاره یې غوږ نیولی ورته، ګیر چاپېره ناست یو کس رالو چې د ځوانانو ډله وکته. حذیفه رضی الله عنه نه تپوس وکړو دا ستا ګیر چاپېره د ځوانانو ډله د څه ده؟ نو دوی ورته وفرمیل هل الخیر الا فی الشباب، ځوانان نه علاوه سوا خیر په چا کې دی چې دی به نصیحت نه اوري اوري به هم دی به نصیحت اوري. دې نه بعد یې وفرمیل وی الله تعالی ارشادات تا نه دي اورېدلي قرآن شریف کې؟ الله یو ځای کې وایي قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم. دا د ابراهیم علیه السلام د ځوانۍ خبره کوي. ځوانو د توحید ناره یې اوچته کړې وه د شرک خلاف. او د اصحاب کهف په باره کې الله وایي انهم فتیة آمنوا بربهم، ځوانانو په خپل رب ایمان راوړی. او د موسی علیه السلام چې کوم ملګری و یوشع علیه السلام نو د هغه په باره کې الله د ځوانۍ ټکې ویلی دی قال لفتاه آتنا غداءنا، بل ځوان ته ویل چې مونږ له وایي د خپله غرمې روټۍ راوړه. او تمامو انبیاو ځواني چې کله حد ته رسېدلې ده بیا ولا الله تعالی پیغمبري ورکړې ده. اذا بلغ اشده و40 سنة وبلغ 40 سنة 40 کاله دې ځوانانو کې ډېر خیر ښه. نو بیا الله دې زموږ ځوانان هم خیر ته غوږ نیونکي جوړ کړي. نو څه په بله روان دي که نه ځوانان رو ګودرته خطا دی، خدای دې خیر کړي. دې نه پسې ته تپوس وکړو د یثرب یهودیانو ورسره څه معامله کړې ده، یعنې د مدینې د یثرب د مدینې زوړ نوم اخو اهل کتاب دي که نه، تورات ورسره د آسماني کتاب. مغیره رضی الله عنه ورته وایي هغې مخالفت کړی دی او دا نبی علیه السلام را لګېدلی دی په هغې کې یهودیانو کې څه وجلي دي، څه قیدیان کړي دي او څه د وطن نه پره کړي دي، جلا وطن کړي دي. مقوقس وایي یهودیان حسدي قوم دی، دا یهود هسې نبی علیه السلام سره حسد کوي که نه دي ته زمونږ غونته ښه پته ده چې دا د الله رښتینی پیغمبر دی. مغیره وایي دا خبره چې د بادشاه د مصر مونږ سره وکړې مقوقس مونږ بار راووتو د هغه له دربار په خپلو ډونو کې مې ویل چې د عجمو شاهان د محمد علیه السلام تصدیق کوي، حالانکې څومره ترې نه لرې دي. مونږ یې رشته دار یو ګاونډیان یو او مونږ لا تر اوسه د هغه دین کې نه یو داخل شوي، حالانکې زمونږ کورونو ته راځي او مونږ ته د دین دعوت راکوي. دې ترې نه دومره لرې دي په وطنونو او مني او مونږ یې ګاونډیان یو رشته داریان یو، مونږ کار راځي مونږ ته وایي د دین
یاره دې خبرې زماړه کې اثر او زه په اسکندریه ښار کې لږ ایثار شم هلته چې ایثار شم مړه وي د عیسایانو یو ګرجه مې پرې نخوا ورتلم به اول ته به مې د پادریانو نه د نبی علیه السلام د صفت او د نعت او د شان په باره کې پوښتنه کوله تر دې چې مړه د هغې کوم لاټ پادري و اسقف اعظم لوی پادري هغه ډېر عابد او زاهد بنده و مریضان به ول خلکو راوستل د مولو دپاره دعا بیا کوله ما هغه نه تپوس وکړو چې آیا اوسه پورې داسې څوک نبي شته دی چې هغه رالېږلی شوی نه دی او رالېږلی کېږي به نو هغه لاټ پادري هغه لوی پادري چې کوم دی عیسایانو هغه ما ته جواب کې یو اوږد تقریر وکړو دغه تقریر انشاءالله بیا سبا ته واورئ یا